الحمدللہ نن په دارالعلوم جامعه نعمانیه کې د دور حدیث طالبانو هغه نقش او هغه یادګار څه ناڅه تازه کړ الحمدلله. یخنۍ کې د هغه ټیم د څادر لاندې یو کال موږ سره تېر کړ او شکایت به کله کله راته چې بره ټوله شپه پرخه ورېږي او باران په دې چت باندې کېږي، څاڅکي لاندې راغورځېږي، زموږ کتابونو باندې څاڅکي کې دی د باران هغه راڅڅېږي. مې به چې څادر د پاسه ونیسئ. څه وکړو موږ سره په انتظام نشته چې تاسو ته پوخ چت واچوو. موږ خو چندې دي یا د خلکو نه غواړو او یا خلکو هم چې موږ غواړو د عزت په شکل یې غواړو، په بدعتۍ چندې موږ نه کوو. په دې بدګزارو کې څه به سره وکړو؟ هغه څاڅکي به هم راڅاڅېدل. دې غریبانانو به د کتابونو د پاسه څادر ونیوه، رومال به یې ونیوه، سپوټې به یې ونیوه چې هغه اوبه د دوی کتابونه خراب نه کړي. او په هغه سخته ګرمۍ کې د ګرمۍ پوره سیزن ورباندې تېر کړو په دې غریبانانو. زموږ ورور دلته کې فیض محمد جان حاجي فیض محمد صاحب د حاجي ګلقلم جان صاحب زوی دی، هغه باندې چې موږ داسې حالت راشي نو موږ د ټېلیفون وکړو حاجي صاحب فقیر راله راولېږه، الله دې خوشحاله کړي. هغه راله فقیر راولېږل، هغه فقیر مو ورته په هغه چت کې ویتان کړل. په پښو کوم ځای کار کېږي؟ د بار نه سخت نور د بره چت د ټیم چې ګرم شي د هغې تاو او د شاته نه ښه زبردست نور ما یې بس بچې ګزاره کوئ. د صحابو د صفې یاد تازه کړئ، ګرمۍ کې ګزاره وکړئ، یخنۍ کې ګزاره وکړئ. انشاءالله ستاسو دا حال رب العالمین ویني. زه چې در باندې سیند خفه کېږم، داسې کائنات هم په تاسو خفه دي. زه چې کله خفه کېږم نو فرشتې په تاسو خفه دي. حضرت یونس علیه السلام چې کله د کب په ګېډه کې پروت و په دریاب کې دننه او هغه الله تعالی ته زاري کوله او څه وې د دریاب ویښ کې لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. نو عرش ته چې کومې فرشتې تولي نو رب العالمین ته عرض کوي الله یا الله ډېر لرې ځای نه یو انسان دی لکه چې چا نیولي او ګیر کړي وي او ډېر د فریاد اواز دغه را روان دی دلته، ډېر فریاد کوي، ډېر د ژړا اواز دی او ډېر د پریشانۍ اواز دی. الله داسې دی لکه چې چا څوک ګیر کړی دی سخت او هغه بیا تا ته چغې وایي. رب العالمین وفرمایل ای فرشتو دا زما یو پیغمبر دی یونس، ما د کب ګېډې ته رسولی دی او دې وخت کې د دریاب په ویښ کې هغه کب په توره خټه د پاسه پروت دی او د هغه کب په خېټه کې دننه دې ما یادوي او زما تسبیح وایي. نو فرشتو الله ته ژړه وکړه چې الله رحم وکړه، دا خو ستا نیک بنده دی، دا خو پیغمبر دی، پروردګاره رحم وکړه. نو د نیکانو